أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه. دا تیر جمعه کی د منز د طریقې مطابق چې کوم خبر ذکر شوه د تشهد او د قیدی او بیا درود شریف او دا غینه پس د دعا تذکره شوه او بیا د سلام د ګرځېدو طریقه کار د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د روایتو پرنا کې ذکر شو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام به تشهد قاعده څنګه کوله او بیا د سلام ګرځېدو طریقه کار او کیفیت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام څنګه نو د تکبیر اولا نو اخلا تر سلام پوری د منځ هر یو رکن ادا دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د روایتو مطابق ذکر شول. وز د سلام نه پس چې به د نبی علیہ الصلوۃ والسلام کم معمولات راغی تذکره کو او بیا به اخر کې دا خبره کو چې د زنانه او د نارینه په منځ کې څه فرق دی په کمو ارکانو کې زنانه چې کندې د نارینه نه جدا ده په منځ کې انشاءالله د هغې ذکر به بیا وکړو. د نبی علیہ السلام د روایتو په رڼا کې سلام ګرځېدو نه پس به د رسول الله مبارک څه عملو مونږ چې کله د مازیګر یا د سحر منځ وغیره وکړو چې د هغې نه پس سنت نه نو امام راوګرځي مقتدیانو ته رامخکي او بیا چې کوم دی نو دعا وغواړي دا راګرځېدل د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه نقل دی او که نه دی امام رامخکي مقتدیانو ته نو د رسول الله مبارک عمل بسو. صحیح بخاری شریف کی روایت ہے حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ فرمائی کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا صلی صلاة کلچ بنبی علیہ السلام یو منزو کو نو اقبل علینا بوجہی نبی علیہ السلام بمخ منگ طرف تراو گرزو دینا پتہ ولگی را چی منگا چی کم عمل کو د منز د سلام گرزولو نپس امام زمون طرف ترا مخ کی او بیا دعا غواړي دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنت طریقه را دا بس فعل نه دی. بیا چې کله امام مقتدیانو طرف ترا مخ کې دا خود رسول الله مبارک نه ثابت شول بیا د دین اخوا به نبی علیہ الصلوۃ والسلام کم اذکار کول ذکرونه به کم کول نبی علیہ الصلوۃ والسلام بسوي نو دا خبر ذهن کې یاد او ملحوظ ساتي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مختلف وختونو کې مختلف اذکار کړي دي مختلف تسبیحات چې کندې نه ویلي دي. بعضې خلک چې کندې تاسو یې اکثر د ګوتو په بندونو باندې تسبیحات شماري 33 پیرې سبحان الله او 33 پیرې الحمدلله او 33 پیرې یا 34 پیرې الله اکبر. دا هم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ نقل کوي. ابو هریره رضی الله تعالی عنہ فرمای ان فقراء المهاجرین اتوا رسول الله صلی الله علیه وسلم مهاجرین فقراء کم صحابو چې هجرت کړي د مکې نه مدینې ترې ته مهاجرین وای پرې کې غریبانان خلک چې کمو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ترالل فقالوا دوی قد ذهب اهل الدثور بالدرجات العلا والنعيم المقيم و یا رسول الله په مونږ کې مالدارانو خلکو لوی لوی درجې ویوړي او همیشه لپاره نعمتونه ویوړل نو دغه شانتې نبی علیہ الصلوۃ والسلام تپوس کو فقال وما ذاک وی هغه څنګه مالدارو درجې ویوړي همیشه نعمتونه ویوړل قالو دی غریبانانو مهاجرین صحابوي وی یصلون کما نصلي هغه هم دغه شان مونځ کې لکه څنګه چې موږ مونځ کوو نو په مونځ کې را سره یو شان دي ویصومون کما نصوم او هغه چې کوم دی نو روژې نیسي لکه څنګه موږ روژې نیسو ويتصدقون ولا نتصدق هغه صدقې ورکوي او زموږ سره خو مال شته نه نو موږ صدقې نه ورکوو او ویوتقون ولا نوتقو هغه د الله د رضا لپاره غلامان ازادوي
او زمون خو وس نه کېږي نو موږ غلامان نشو آزادولی. نو کم عملونه چې هغه کوي خو موږ کوو خو زموږ نه سوا اضافي هغه نور عملونه کوي نو په دې ورځ واجب باندې مالدارانو درجې هم یې وړې همیشه نعمتونه هم حاصل کړل. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل افلا اعلمکم شیئا تاسو ته داسې یو څیز ونه ښیمه تدرکون به من سبقکم وتسبقون به من بعدکم کم خلق چې ستاسو نه مخکې شوي دي په ثواب کې هغه را لاندې کوي او د نورو خلکو نه چې کم دی نو مخکې شي ولا یکون احد افضل منکم او ستاسو نه هیڅوک هم افضل نه ها الا من صنع مثل ما صنعتم ها مګر که ستاسو په شانتي کار بیا غوم کوو نو هغه به ستاسو سره یو شانتي که نه ستاسو سره به څوک یو شان کېدی نه شي. قالو بلا یا رسول الله اے الله رسوله خامخا راته دا عمل وښیه چې دا کم عمل دی چې موږ د دغه مالدارو نه مخکې شو دا را لاندې کړو زموږ په شانتې افضل څوک نه. نو قال نبی علیه الصلاة والسلام فرمیل تسبحون تاسو تسبیح وایي یعنې سبحان الله وایي وتکبرون الله اکبر وایي وتحمدون او الحمد لله وایي فی دبر کل صلاة د هر یو مونځ نه پس 33 مرتن 33 پیرې سبحان الله الحمد لله الله اکبر دا 33 پیرې وایي. د دغې خلکو نه چې کم دی دا خلک په تاسو را لاندې کوي دا کم مالدار چې سرقې ورکوي تاسو نشئ ورکولی دیو د الله د رضا لپاره غلامان ازارئ تاسو نشئ ازادولی. روایت کې مخکې راځي قال ابو صالح فرجع فقراء المهاجرین الى رسول الله صلی الله علیه وسلم کله چې دې فقراو صحابو دا کار شروع کړ مالدار خبر شوی دي ته نبی علیه الصلاة والسلام وظیفه خولې او مالدار خو هم عام زموږ د زمانې مالدار نو صحابو او دیو به دا د یو بل نه په نیکو اعمالو کې مخکې کېدل هغو ته پته ولګېده چې دا خلک تلو رسول الله مبارک تیري سي ویلي او نبي علیه السلام دا طریقه ښولې ده هغه هم شروع وکړه هغه هم دا کار شروع کو. نو ابو صالح وایي فرجع فقراء المهاجرین هغه غریبانان مهاجرین بیا رالل الی رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیه الصلاة والسلام ته فقالوا وی سمع اخواننا اهل الاموال زمونږ مالداران ورونو چې کم دی نو واورېدل بما فعلنا څه کار چې موږ کوو نو ففعلوا مثله د هغې په شانتې هغه هم دا کار شروع کو. وس یا رسول الله په څه باندې تې مخکې شا خو په دغه کې موږ پسې بیا راورسېدل. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیه الصلاة والسلام فرمیل ذلک فضل الله یؤتی من یشاء بس دا خو د الله فضل دی چې چاله ورکړي نه بس الله هغه مخکې کړي دي نو زه څه وکړم دا خو د الله فضل دی چې چاله ورکړي. دې ځای نه پته ولګېده چې د نبي علیه الصلاة والسلام د مونځ نه پس چې کوم دی نو مختلف اذکار و تسبیحاتو یو دا سبحان الله الحمدلله الله اکبر چې کوم دی نو 33 پیرې دا د رسول الله مبارک عادتو. نو پته ولګېده چې امام کم مقتدیانو تر مخکې دا هم د نبی علیه السلام طریقه وه د هغې نه پس چې کوم دی وس دا 33 پیرې د سړي نه ګډ وړ کړي نو د ګوتو پرې بندونو باندې چې کوم دی نو وایي. دغه شان د کعب ابن عجره رضی الله تعالی عنہ صحیح مسلم کې روایت دی حضرت کعب ابن عجره رضی الله تعالی عنہ چې کوم دی د هغه نه روایت عن رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبی علیه الصلاة والسلام نه را نقل کوي قال معقبات لا يخيب قائلهن او فاعلهن بعضې داسې تسبیحات دي چې د هغې ویونکې یا د هغې کوونکې چې کوم دی نامراده کېږي نه هغه څه شی دی کوم تسبیحات دي 33 تسبیحتا 33 پیرې سبحان الله ویل و 33 تحمیدتا 33 پیرې چې کوم دی الحمدلله ویل و 34 تکبیرتا او بیا 34 پیرې چې کوم دی نو الله اکبر دا کله فی دبر کل صلاتین د هر یو مونځ نه پس چې کوم دی نو دا ویل دي. نو دا د رسول الله مبارک یوه طریقه دا وه چې دا قسم اورات چې کوم دی نو رسول الله مبارک په وی دا تسبیحات په 33 پیرې الله اکبر 34 پیرې. دغه شان د نبی علیه الصلاة والسلام نه د سلام ګرځېدو نه پس چې کوم دی نو نور هم داسې طریقه هغه تسبیحات چې کوم دی نو دا صحابو را نقل کړي دي. لکه مثال په طور باندې مسلم شریف کې حضرت ثوبان رضی الله تعالی عنہ راوی دی هغه وایي کان رسول الله صلی الله علیه وسلم چې نبی علیه الصلاة والسلام به اذا انصرف من صلاتی د خپل مونځ نه راوګرځېده نو استغفر 3 پیرې به استغفر الله استغفر الله استغفر الله دا به وي وقال اللهم انت السلام ومنك السلام
تبارک ذو الجلال والاکرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام به دا الفاظ وی اللهم انت السلام ومنک السلام تبارک ذو الجلال والاکرام او په یو روایت کې تبارک یا ذو الجلال والاکرام یا لفظ په یو روایت کې راغلی بهر کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه دام چې کوم دی نو مروي دي دام زمونږ ائمه چې کوم دی نو دا وی دینه پته ولګیږي چې دا الفاظ یا دا ذکر کول دا رضانه چانه جوړ کړي دا هم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم دی نو سنت دي همدغه شان دي چې کوم دی حضرت مغیره ابن شعبہ رضی الله تعالی عنہ یو روایت امام بخاری رحمت الله علیه امام مسلم دیو چې کوم دی نو راوړی دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام بس نور الفاظ هم د منځ د پس چې کوم دی نو دا وی هغه مغیره ابن شعبہ وی ان النبي صلی الله علیه وسلم کان یقول فی دبر کل صلاة مکتوبه نبی علیہ الصلوۃ والسلام بر فرض من پس چې کوم دی نو لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما اعطيت ولا موتي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد دا الفاظ مم نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم دی نو اللهم لا مانع لما اعطيت خدای ایس څوک منع کون کې نشته دا غسی چې ته ورکی ولا موتي لما منعت او کم سی چې ته منع کین دا غي ورکول والا څوک نشته ولا ينفع ذا الجد منك الجد او مالدار ته چې کم دی نو دغه مال ستا د عذاب په مقابله کې څه قسمه فایده نشي ورکولی نو دا الفاظ هم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویلي خو یو قسم الفاظ رسول الله مبارک همیشه نه بلکې مختلفو ټیمونو کې رسول الله مبارک مختلف الفاظ چې کم دی او کلمات دا ویلي دي په دې وجه چې کم دی یو بل روایت دی حضرت علی رضی الله تعالی عنہ نه امام بیهقی رحمت الله علیه روایت دسره نقل کړي حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمای و سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نوریدل على اعواد هذا المنبر يقول من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة ما پنی منبر د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نوریدل رسول الله مبارک فرمایل یو سړی چې کوم دی د هر یو مز نه پس آیت الکرسی وای نو لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت د جنت د داخلي دون معنی چې کوم دی صرف مرګ دی یعنی صرف د مرګ انتظار دی نور به جنت ته داخليږي دا مرګ په منځ کې پردره چې مړ شي جنت ته داخليږي د دې نه پته ولګیږي چې رسول الله مبارک د مون نه پس چې کوم دی د آیت الکرسی ترغیب عمر کړي نو دا مختلف چې کوم دی نو ذکرونه مختلف اوراد د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه نقل دي همدغه شانتي دا خو تسبیحات شو د دې نه پس چې کوم دی نو دعا غوښتل د فرض مون نه پس دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه مروي دي او کنه دي ابو امامه رضی الله تعالی عنہ چې کوم دی نو فرمایي حضرت ابو امامه رضی الله تعالی عنہ ترمذی شریف کې روایت ده هغه وایي قیل لرسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ویل شو ایو دعای اسماء کما دعا زیات چې کوم دی نو قبليږي کما دعا زیات اورید کی قال جوف الليل الاخر د شپې په اخر حصہ کې چې کما دعای دا الله نه رد کې راډې زیات قبليږي او ودبر الصلوات المکتوبات او رستر تمام فرض منزونونه فرض من پس چې کوم دعا وشنو دا رد کیږي نه نو دینه پته ولګیرا د فرض من پس چې کوم دی تسبیحات د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه هم روایت شوي دغه شان دي کوم دی مختلف تسبیحات ذکرونه او رسول الله مبارک د فرض من پس چې کوم دی نو دعا مغختلی دا چې دا چې کوم دی نو قبولیت تړي رضیات نږدې را په دې وجه باندې د دعا طریقه کار د نبی علیہ الصلوۃ والسلام وسنګو بعض خلک چې کوم دی مونږه دعا کې لاس پورته کو راسي یره دا لاس پورته کېدل د رسول الله مبارک نه ثابت دی او کنه دی بعض خلک په دور کې ډیجیټل خلک هغه لاس پنه پورته کې دعا د شان چې کوم دی نو غواړه دا د رسول الله مبارک عمل دی او کنه دی دې کې د رسول الله مبارک طریقه کار چې کوم دی نو داسو مسند ابي اعلی کی روایت او د روایت راوی چې کوم دی حضرت انس رضی الله تعالی عنہ دی حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل یا ایها الناس اے خلقو ان ربکم حی استاس رب چې کوم دی نو با حیا دی حیادار دی کریم ډیر زیات سخی دی یستحی الله حیا کوي یعنی نه خوخی ایمد احدکم یدیه الی چې یو کس په تاسو کې هغه ته لاس چې کوم دی نو پورته کی فیردهما خائبتین او الله لاس چې کوم دی نو دته خالی را واپس کی الله دا خبره نه خوخی دینه پته ولګیرا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په تاسو کې او سره الله تعالی پورته کی نو الله نامراد چې کوم دی نو نه رالېږي دینه پته ولګیرا چې دعا کې لاس پورته کول دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنت دي که دعا کې لاس پورته کول چې کوم دی دا بس فعل وي رسول الله مبارک په بیا رسې نه وي چې او سره لاس پورته کی الله چې کوم دی نو نامراد نه رالېږي همدغه شان چې کوم دی نو یو روایت د حضرت انس رضی الله تعالی عنہ هغه پرې طریقې سره روایت شوی دی قال رأيت رسول الله صلی الله
علیه وسلم حضرت انس رضی الله تعالی عنہ وایي ما نبی علیه الصلاۃ والسلام ولیده یرفع یدیه فی الدعاء نبی علیه الصلاۃ والسلام په دعا کې لاسونه براسه پورته کړو حتی یرا بیاض ابطیه تر دې پورې د نبی علیه السلام د ترخونو سپینواله چې کوم دی نو دا بخکارېده لاس براسه پورته د ترخونو سپینواله چې کوم دی نه دا به صحابو لیده دا بخکارېده پته ولګېده د رسول الله مبارک لاس پورته کړي او بیا ښه پورته کړي راسي چې ترخونه هغې کې چې کوم دی نو دا کولاوي همدغه شانتي یو روایت چې کوم دی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ عمر رضی الله تعالی عنہ یو روایت ته جامع ترمذی کې چې کوم دی قال كان رسول الله صلی الله علیه وسلم چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام به اذا رفع يديه في الدعاء کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دعا کې لاس پورته کړل نو لم يحطهما دا لاسونه به نخ کته کول حتی يمسح بهما وجهه تر دې پورې چې بری لاسونو په باندې به مخ مسکوین په مخ باندې به راخ کودل د دې نه دوه مسلې واضح شوې یو مسله دا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام به لاس پورته کول اذا رفع يديه في الدعاء کله چې به لاسونه په دعا کې پورته کړل دویمه مسله دا واضح شو چې کم د دعا نه پس چې کم دینو لاسونه دا به په مخ باندې راکاږي چې لم يحطهما رسول الله مبارک په لاسونه نخ کته کول حتی يمسح بهما وجهه چې په مخ باندې به راخ کودل دوه مسلې ثابت شي منځ کې چې کم دغه کې دعا کې لاس پورته کول او بیا د دعا نه پس چې کم دینو لاسونه په خپل مخ باندې چې کم دینو راخ کودل دا دوه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنت طریقه ده دغه شان دي چې کم دی امام ابو داود رحمت الله علیه یو روایت را نقل کړی د صاحب ابن یزید نه عن ابيه هغه خپل پلار نه را نقل کړی چې ان النبي صلی الله علیه وسلم چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام بکانه اذا دعا کله چې رسول الله مبارک دعا وغوښته فرفع يديه نبی علیہ الصلوۃ والسلام بلاسونه پورته کړل مسا وجهه بيديه او بیا به د خپل مخ چې کم دینو په لاسونو باندې مسک یعنی لاسونه به په مخ مبارک باندې چې کم دینو دا راخ کودل همدغه شان چې کم دی د حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د تر زوی چې داغه زوی فضل نومره فضل ابن عباس داغه نه یو روایت چې کوم دی هغه دا سره نقل دی جامع ترمذی کې هغه وایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل الصلاة مثنى مثنى منځ چې کوم دی نو دوه رکعات دي یعنی دوه رکعات باندې تشهود دي تشهد فی کل رکعتین په هر دوه رکعات باندې تشهود دي او دغه شان دي کوم دی وتخشع او دغه شانتي منس کی عاجزی ظاهر اول دی وتضرع او منس کی انکساری کول دی وتمسکن او منس کی مسکینی او غریبی چې کم دین ښکارا کول دی او وتقنع يديك يقول طرفهما الى ربك مستقبلا ببطونها وجهك طریقې خولدا او بیا لاسونه پورته کول دی پراسي طریقې سره چې ته لاسونه پورته کې استاد لاسونه دا ورغوي چې کم دین استا مخته دا مخامخي داسې مخته چې کم دین استا مخامخي بالکل سیری او بیا وتقول یا ربي یا ربي او بیا ته دعا غواړي چې زما رب زما رب چې څه دعا چې غواړي بس هغه غواړه ومن لم يفعل ذلك فهو كذا وكذا چا چې را کارونو هغه دغه سره امام ترمذی را دغه سیره سی بیا چې کم دی تشریح کوي نه دغه منځ چې کم دی نو ناقص دی منځ چې کم دی نو خداج دی ناقص دی کامل منځ چې کم دی نو دغه نه دی بهر کیف طریقه هم رسول الله مبارک چې کم دی نو دا اخوا لاسونه پورته کول د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه ثابته بیا پرسي طریقې سره چې ستاره لاس ورغوي دا ستا مخ ته چې کم دی نو دا برابري لاسونه لګونده کې پورته لګبره چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ترخونو سپینواله چې کم دی دا به چې کم دی نو ښکارېدل لري نه دغه شانتي یو روایت کې چې کم دی هغه دغه شانتي حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ پرې باب کې یو روایت دي سراوړي چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم رفع يده بعد ما سلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سلام نه پس کم دینو لاسونه پورته کړو او هو مستقبل القبلة او قبله طرف ته کم دینو مخ کړو فقال اللهم خلص الوليد ابن الوليد خدای ولید ابن ولید د نجات ورکي لاسونه کم دینو پورته کړو دې ځنه پته ولګیرا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام بر سنتونه پس کم دی مقتدیانو طرف ته مخ را ګرځو کم چې زمونږ د احنافو طریقه را دا غې نه پس چې کوم دی رسول الله مبارک په تسبیحات وي مختلف قسمه تسبیحات او بیا هغې نه پس رسول الله مبارک چې به دعا غوښته نو دعا سره به لاسونه پورته کول او بیا به دغه لاسونه چې کوم دی په مخ باندې دا راخکل په دې وجه باندې چې کوم دی یو روایت کې روایت محمد ابن ابي يحيى نه دی وی رأيت عبد الله ابن زبير ما عبد الله ابن زبير چې کوم دی نو ولیده ورأى رجلا او دی سړی ولی چې رافعا يديه هغه سړي لاسونه پورته کړه يدعو دعای غوښته قبل ان يفرغ من صلاته د منځ د فارغېدو نه مخکې منځ لا نو ختم کړی
لاسونه پورته کړ دعا یې غوښته فلما فرغ منها کله چې دی د لمونځ نه فارغ شو قال ان رسول الله صلی الله علیه وسلم چې نبی علیه الصلاة والسلام لم یکن یرفع یدیه د به لاسونه نه پورته کول حتی یفرغ من صلاتی تر دې پورې چې لمونځ نه فارغ شو پته ولګېده چې لمونځ د فارغېدو نه پس به نبی علیه الصلاة والسلام دعا غوښته لاسونه نبی علیه الصلاة والسلام چې کوم دی نو دا پورته کول نو دا د سلام نه پس د رسول الله مبارک طریقه کار شو چې نبی علیه الصلاة والسلام بس څه کول وس یو اهمه مسله بله ده چې د زنانه او د نارینه په منځ کې فرق شته او که نشته دا کم خلک چې منځ کې را کمې څیرې پیښې کوي د منځ نه چې کم دا مذاق جوړ کړی استهزا دی وایي چې زنانه به هم په هغې طریقې سره منځ کوي کومه طریقه چې نارینه ده زنانه او نارینه په منځ کې چې کوم دی نو څه تفریق نشته جداوالی پکې نشته دواړه به بالکل یو شانتي کوي نو انشاءالله په دې باب کې هغه ځایونه به انشاءالله بیان کو چې کم رسول الله مبارک هغه زنانه ته ویلي چې ته د نارینهو په شان د په دې ټیم کې نه یې ته به چې کوم دی نو په دې طریقې سره مونځ کې خدا یوه قاعده او کلیه ذهن کې ملحوظه ساتئ چې زنانه دا تعبیر د ستر نه دی موږ ورته عورت وایو عورت ستر ته وایي پردې ته ویلی شي دا به په مونځ کې هم هغه طریقه کار اختیاري چې به کوم کې پرده ډېره زیاته ده پرده چې کوم دی نو په دې کې ډېره زیاته ده نو هغه ځایونه چې هغې کې پرده کامل رسول الله مبارک ته زنانه ته یې ویلي چې په دې طریقې سره چې کوم دی نو دا به ته مونځ کې لکه وائل ابن حجر رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مشهور صحابی دی قال جئت النبي صلی الله علیه وسلم دی وای ز نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو عالم فقال لي رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل یا وائل ابن حجر اے وائل ابن حجر اذا صلیتا کله چې ته مونځ کې نبی علیہ السلام د سړو او د ښځو فرق پرې کې ښیي چې کومو ځایونو کې به د ښځې او د سړي مونځ چې کوم دی نو دا بیل بیلي اذا صلیتا کله چې ته مونځ کې فجعل یدک حذو اذنیک خپل لاسونه د غوږونو ته پورته کا غوږونو ته پورته کا والمرأة تجعل یدیها حذاء ثدیها او ښځه چې کوم دی نو لاسونه به سینې ته پورته کوي به دې ځای پورې دا فرق شو د زنانه او د نارینه په مونځ کې نارینه به لاسونه غوږونو ته رسوي او زنانه چې کوم دی د دې لپاره پرده راله چې بس دا صرف دې سینو پورې داسې راپورته کړي دې کې د دې لپاره پرده ډېره ده دا کړی چې غوږونو ته پورته کوي صادر د دې نه چې کوم دی نه چوتېږي بې پردګي پرې کې ډېره زیات راځي نو یو فرق د زنانه او نارینه په منځ کې راشو چې نارینه به غوږونو ته لاسونه رسوي زنانه به چې کوم دی نو سینې ته راسې پورته کوي او یو روایت کې چې کوم دی ابو داود رحمت الله علیه روایت چې کوم دی یزید ابن حبیب نه دا روایت دې سره نقل کوي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم مر علی امراتین رسول الله مبارک یو پیرل یو دو زنانو باندې داسې ورتیر شو تصلیانې د زنانو مونځ کو په مونځ باندې ولاړې وي نبی علیه الصلاة والسلام ورته سجدې طریقه خوا دا خو چې کوم دی تکبیر تحریمه کې د لاسونو پورته کولو طریقه شوه یو فرق د زنانه او نارینه په منځ کې دا راوته نبی علیه الصلاة والسلام ته فرمیل فقال اذا سجدتما کله چې تاسو سجده کوئ فزم بعض اللحم الى الارض بعضې غوښه او بعضې اندامونه د ځمکې سره جوخ کوي موږ ویلو نارینه چې کله سجده لګوي نو صرف دا ورغوي به لګوي نور چې کوم دی نو ذراعین د ده دا مټې چې کوم دی دا به هم پورته او د ده خېټه چې کوم دی دا به د پتنانو سره نه لګېدلي نو رسول الله مبارک زنانو ته وایي چې تاسو به دا سجده په داسې طریقې سره کوئ چې صحیح سره لاسونه چې کوم دی په ځمکه باندې راسې پرته وي فإن المرأة لیست فی ذلک کالرجل ځکه ښځه چې کوم دی نو په دې کې د سړي په شانتې نه ده سړی به کولاوه سجده کوي راسې صرف لاسونه به یې لګېدلي تلي به یې لګېدلي نور چې کوم دی مکمل داسې کولاو مټې به یې هم پورته وي او خېټه به یې چې کوم دی نو دا د فخذینو نه رنان او پتونان نه چې کوم دی نو دا لري همدغه شانتې راز یو فرق دا بل چې کوم دی نو پته ولګېده چې دا به پړیخه سجده کوي جوخته په ځمکه باندې او بل حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ چې کوم دی روایت ته حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ انه قال كان يأمر الرجال نبی علیہ الصلوۃ والسلام به سړو ته حکم کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام به سړو ته راسې حکم کو ايتجافوا في السجود چې دیو چې کوم دی نو په سجده کې خېټه او رونان چې کوم دی نو د یو بل نه لرې ساتي داسې اوچت پئ چې خېټې په رونانو باندې چې کوم دی نو نه یې پرته ویأمر النساء او ښځو ته به یې دا حکم کو ان یتخفضن چې دا ښه چې کوم دی نو ښکته شي پړیښه شي یعنې د دې خېټه په پتنانو او رونانو باندې ولګي وکان یأمر الرجال یو فرق ده وکان یأمر الرجال نبی علیه الصلاة والسلام به سړو ته حکم کو ان یفرشوا اليسرا
چې ګس خپه چې کوم دی نو دا خوره کي وینصب الیمنا او ښی خپه چې کوم دی نو دا ودرې فی التشهد په تشهد او په قاعده کې ویأمر النساء ښځو ته به یې حکم کوو ان یتربعن چې را تربو وکړي نو ښځه به داسې نه کوي چې ګس خپه چې کوم دی نو دا ماته کې په هغې کښېني او ښی خپه چې کوم دی نو دا ودرې دا به را دواړه خپې نیسي یو سیټ ته وباسي دواړه خپې به هغه یو سیټ ته وباسي او په ځمکه باندې به جوخته کښېني دا یو پتون به بل سره چې کوم دی نو داسې وجنګوي جوخته چې کوم دی نو دا به ناستئ دا د ښځو چې کوم دی نو طریقه شوه یو فرق چې کوم دی د ښځو او د سړو په منځ کې د فرق چې کوم دی نو دا راووته دغه شان دی چې کوم دی یو بل روایت دی حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه روایت چې کوم دی نو نقل دی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیه الصلاة والسلام فرمیل اذا جلست المرأة کله چې ښځه چې کوم دی نو دا کینی فی الصلاة په منځ کې په قاعده باندې کینی نو څه به کوي دا بګدي یو پتون په بل پتون باندې دا دواړه خپې به راسي وباسي دا دواړه پتنان به یې یو بل سره داسې جنګولي داسې به ناستئ او فاذا سجدت کله چې را سجده کوي نو دا به خپله خېټه چې کوم دی د خپلو پتنانو سره دا جوخته کي دا د دې لپاره زیات چې کوم دی نو ستر دی فان الله ینظر الیها کله چې دا کار دا ښځه کوي داسې چې کوم دی نو په حیا کې راموز کوي نو فان الله ینظر الیها خدای پاک دې ښځې طرف ته ګوري ویقول الله فرمایي یا ملائکتي ای زما فرشتو اشهدکم زه تاسو ګواه کومه انی قد غفرت لها ما دا ښځه وبخله زما عبادت هم کوي مونځ ته هم ولاړه ده او د هغې سره سره چې کوم دی د خپلې پردې دومره خیال ساتي چې زما هغه عبادت هم پوره په پرده کې چې کوم دی نو کوي نه تاسو ګواه شئ فرشتو دې ښځې ته ما مغفرت نصیب کړه چې کوم دی نو ما وبخله همدغه شان دی چې کوم دی د ښځې او د سړي په منځ کې بل فرق چې کوم دی نو سره بل فرق دا دی چې سړی به ټوپۍ وغیره دا په سر کې صادر کر سړي نه خیر دی صادر ته ضرورت نشته ښځه چې کوم دی نو دا په صادر کې منځ کوي صادر نه بغیر د چې کوم دی نو دا منځ نه کوي لکه حضرت عایشې صدیقې رضی الله تعالی روایت دی ترمذی شریف کې عن عایشة رضی الله تعالی قالت دی فرمایل وی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل لا تقبل الصلاة الحائض د حایضې ښځې یعنې د بالغې ښځې مونځ نه کېږي الا بخمار مګر په لوپټه کې لوپټه او صادر د دې نه سرتوری د دې مونځ چې کوم دی نو دا نه دی شوی همدغه شانتې را مختلف فرقونه د ښځې او د سړي د مونځ په مابین کې چې کوم دی نو رالل هماوې ښځه به داسې مونځ کوي په کومه کې چې د دې پرده چې کوم دی نو زیاتوي ستر چې کوم دی نو زیاتي ځکه حضرت علی رضی الله تعالی عنه چې کوم دی نو فرمایي سنن کبرا د امام بیهقي رحمت الله علیه کې روایت دی علی رضی الله تعالی عنہ فرمای اذا سجدت المرأة کله چې ښځه چې کوم دی نو دا مونځ کوي فلتزم فخذیها دا چې کوم دی نو سجده کې به هم خپل پتنان د یو بل سره داسې جوخ کې راسي داسې پرېښونده سجده چې کوم دی نو دا به کوي به هر کیف دا د نبی علیه الصلاة والسلام د مونځ کیفیت طریقه کار د سلام نه پس نبی علیه الصلاة والسلام څه قسم اذکار کړي دي کم طرف ته چې کوم دی نو را مخ کړی دی د دعا طریقه د رسول الله مبارک سوه او د ښځې او د سړي په منځ کې د مونځ په منځ کې چې کوم دی نو دا فرق سره کمو ځایونو کې به د دې چې کوم دی نو دا فرق دا د مونځ طریقه مکمل د نبی علیه الصلاة والسلام انشاءالله د دې نه مخکې چې کوم دی صلات جنازې مونځ کې هم خلکو ځان الله به شروع کړي څوک وایي چې دا به پکې څوک وایي دا به کې چا د تکبیراتو نه څه لویه فیصله جوړه کړي به هر کیف د جنازې مونځ د نبی علیه الصلاة والسلام نه څنګه صحابو را نقل کړي رسول الله مبارک طریقه کار په هغې کې څه انشاءالله دا به بیا آینده جمعې ته وایو بیا د مونځ اوقات وغیره دي د دې سره چې کوم متعلق خبرې دي انشاءالله دا به آینده جمعې کو کوو آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین